ګورئ چې تاسو له څنګه پته چې غټو منډو کې نوخار منډۍ، پېښور منډۍ، کوهاټ منډۍ، دیخان منډۍ یا د پنډۍ کې چې کومې منډۍ دي هلته کې ریټونه د دې شیزه کم از کم 15 زره او 40 زره تاسو له ویده شي. ٹھیک شوه. دا چینی تاسو کتی شي. هره چینی به تاسو له زه داسې ریټ کې در کوم چې مناسب قیمت پیاور. بل د وس خبره ده، یو سړی وي چې مثال هغه 3 لکه 4 لکه 15 لکه وس کېږي نو هغه ترتیب هم کولی شو. ګورئ چیرې پکې زه تاسو له کم در کوم 1,00,000 روپو چیرې ده، 1,00,000 روپو چیرې زبردست یو آفر در کوم یار. زما زړه په تاسو رونو په دوستانو خفه کېږي، په مسافرتیا کې تاسو وخت تېروئ. یو شیر به لګوئ، لایک به کوئ، تاسو خو به ګفټ نه راوړئ. که مثال مردان نه څوک راځي پیړې به نه راوړي، پېښور نه څوک راځي ځان سره مټۍ نه راوړي، که مثال د نوخار نه سړی راځي کباب ځان سره نه راوړي. د هر شي شی خپل مشهور دی، تاسو مه راوړئ. خو نن د صابر د فارم نه عمران به تاسو لپاره دغه یو ګفټ به در کوم، فری به ده، د دې پیسې به ني. رحیم نن به تاسو له د 80 دانو یو لاټ خیم، خو تاسو د هغې فایدې مو ګورئ او هغه تاسو ګورئ چې تاسو مزدوري او پیسې تاسو څومره ګټلی شئ. ګورئ ویډیوګانې خو موږ ډېرې جوړو، مالونه موږ تاسو له ډېرې ښیو، خو دا داسې یو تاسو ته موږ درکوو لکه څنګه سړی ډالر یا یورو ځان سره ساتي یا ریال ځان سره ساتي یا دینار ځان سره ساتي، نو هغه پیسې څنګه ډبلیږي زیاتېږي څنګه. ویډیو به ما سره پوره ګورئ او تفصیلي ویډیو دې کې زه تاسو له ګورئ فارم باره کې پوره معلومات در کوم. زیاتر خلک مال واخلي هغې نه فایده نه شي اخیستی، فایده به څنګه اخلي دام تاسو له زه ښیم، مال به څنګه ساتئ دام زه تاسو له ښیم. خو ویډیو تاسو زموږ لایک کمنټس لازمي کوئ او چې دا ویډیو زموږ تاسو د کم ځای نه ګورئ. مثال که تاسو د پېښور نه ګورئ، مردان نه زنګرونه ګورئ، صوابۍ نه ګورئ، چکدرې نه ګورئ، یا چې تاسو د کم ځای نه ګورئ، که تاسو بنو نه ګورئ یا ټل ټانګ کوهاټ پړچینار وزیرستان میرنشاه دیخان پنډۍ نه، یا تاسو د خوست سیټ نه یا د پکتیا ولایت نه، د جلال آباد کابل ننګرهار کندهار کندوز یا دغه شان د کراچي اړخ نه، یا چې څومره زموږ د سوات پیر بابا بونیر څومره چې زموږ خلک ګوري. ویډیو کې تاسو لازمي کمنټس وکړئ او خبرې تاسو بالکل توجه سره واورئ. پهله نمبر ګورئ 80 دانې دي، دغه 80 دانې زه تاسو له درکم. د دې فایدې تاسو له پته 2 میاشتې پس ده، 3 میاشتې پس ده بچي روړي، ولې 70 دانې دي کم از کم 35 نه 30 دانې پکې بالکل په ذمواري باندې ټولې تېرې شوې. 3 میاشتې واړولې، 2 میاشتې واړولې، نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې 35-40 دانې اوس مثال 2 میاشتې پس هغه برابرې شي. او بیا د هغې تاسو دا وګورئ مثال 70 دانې دي، 80 دانې پښتو کې به تاسو سره لنډه کیسه خلاصه کړم. 80 دانې دي 3 میاشتې پس دا یار 3 بچي نه 2 بچي روړي، نو 140 بچي شو. 140 بچي که تاسو نسل لپاره نم ساتي که نه او تاسو یې هغه غوښې په حساب خرڅوئ، غوښه نن سبا 1500 روپۍ کم از کم زی په زی 1500 روپۍ کیلو غوښه واچوئ، 2000 مه اچوئ، 1500 واچوئ، نو چې د غوښې په حساب هم خرڅوئ. د 4 میاشتو 5 میاشتو 6 میاشتو بچي وزن څومره وي 6 کیلو کم از کم وزن وي، نو کم از کم هغه هم تاسو له 35,000 او 30,000 او 40,000 کوي. نن زه تاسو له افر داسې در کوم چې افغانۍ تاسو ټولې 5.5 لکه روپۍ باندې کوي، افغانۍ 6 لکه روپۍ، 6 لکه روپو کې تاسو له دا میلاویږي 80 دانې. او نر چیرې تاسو له کم یو در کوم، که مثال دا او نصیب خبره او که دا نو سپین به تاسو له درکم، تور به تاسو له درکم. خو ویډیو تاسو زموږ ګورئ او د کم ځای نه ګورئ، دا تاسو لازمي وکړئ. ګورئ مثال 5.5 لکه روپۍ تاسو افغانۍ باندې کې، دا د افغانستان رونو لپاره دا یو بیان ورکوم. ټیک شوه. پاکستان رونو لپاره چې کوم ریټ دی هغه هم زه تاسو له ښیم، ولې چې هغوی مونږ نه لږ شانې پیسه ده، هغوی اوچته ده بره ده، نو هغه په حساب مثال 6 لکه روپۍ تاسو دا بندې کوئ، 6 لکه تاسو بندې کوئ، دې باندې تاسو یار 2 لکه روپۍ نوره خرچه واچئ، 2 لکه نه راځي، لک راځي، خو تاسو 2 لکه حساب کوئ، 8 لکه روپۍ. نو 3 میاشتې پس چې دا مثال 2 بچي راوړي، نو 80 خو دی که نه، دا کم ځای ته دا خبر رسي، دا ګورئ 140 بچي او 80 دانې، دا 210 دانې شوي. ستاسو پیسې کم ځای نه کم ځای ته ورسېدي، دا تقریبا 25 لکه 10 لکه افغانۍ جوړئ. دې شي ته تاسو ګورئ، تاسو مال واخلئ، مثال که تاسو لږ 20 دانې اخلئ هم مونږ تاسو له هر ځای ته را رسولی شو. پخپله راشئ، نمبر ځان سره نوټ کړئ، وټساپ باندې رابطه وکړئ، پاسپورټ مسلې ویزې مسلې هم مونږ تاسو سره زمګرونه یې، مونږ تاسو سره هر قسم مرسته به انشاءالله په پاکستان کې، په پنجاب، په ډیره غازي خان، په صابر ګوډ فارم کې کولی شو. دغه نوم تاسو له پته ده چې اعتماد یو نوم دی
او الحمدلله موږ لایف هم ځکه راځو چې خلکو له ښکاره شي چې موږ سره هر نسل چیلۍ وي. دغه چې مثال کې تاسو له ښکاري مکې چیني چیلۍ شته دی، دې کې راجنپوري چیلۍ شته دی، دې کې ناګرا بیتل چیلۍ شته دی اور هر نسل چیلۍ په دې کې موږ اچولي. اویا دانې هغه چیلۍ موږ اچولي دي چې دا تاسو له انشاءالله چې ښه زبردسته فایده به درکوي. اوس زموږ وروڼه سعودیه کې، دوبۍ کې دي یا په ملیشیا کې، په لندن، په ایټلي، په فرانس، په جرمني کې دي. دا چې څومره بهر ملکونو کې زموږ مسافر وروڼه ګوري نو هغه هم ګوره ډېر وخت ضایع کي. هغه ورځ ما یو ویډیو کته، یو ویډیو سړي ورکړې وه، هغه داسې وه چې الکوالۍ کې یو سړی په سعودیه له تللی و. الکوالۍ کې سعودیه له تللی و، هغه خپل بچو ته محنت کول باندې سپین ږیره شو. هله راغو چې هغه د خپل د بچي واده م کړی او د هغه بچي زوی م شوی و. نو سی په مینه باندې هغه پاکستان ته راغو چې یاره زه نور روزګار نور کاروبار نشم کولی، ولې چې ټول عمر ما په پاکستان نه بار خپل وخت تیر کو. اور دغه شان تاسو له پته ده چې بار ملک کې ګورئ په بوټو پورې پیسې نه دي لګېدلي، ډېرې د سختې پیسې وي. موږ ته پته ده موږ په وخت پکې څه وخت تیر کړی دی. دغه شان موږ ته پته چې چا باندې اختر څنګه تیریږي، دا موږ له پته چې چا مثال مونځ سړی څنګه کوي، کپړې ځان ته څنګه وینځي، نو ډېر محنت کوي، ډېره خواري کوي. نو هغې لپاره بهتره طریقه دا ده چې تاسو یو وړوکی شان د روزګار دلته مثال زوی له وراره ته یو رشته دار ته شروع کوي اور راشي خپل ملک ته خپل روزګار وکوي، خپله فایده وکوي. ګورئ تاسو که مثال پاکستان نه بهر څومره وخت په تیروئ نو هغه تاسو نشي کولی، وخت نه تیریږي. ډېر نن سبا سخت وخت د کور نه بهر وخت تیرول. نو بهتره طریقه دا ده چې راشئ یو روزګار شروع کوي، یو کاروبار شروع کوي اور هغې نه پس تاسو دې شي ته سوچ وکوئ. مثال ګورئ دغه څه قیمت نن تاسو له څه درکوم، قیمت زه تاسو له داسې درکوم چې زه وایم تاسو راشئ، تاسو خپل بال بچ سره بچو سره رشته دارو سره کینئ، مړی ژوندي کې شریک شئ، واده خادي کې شریک شئ، چې مال هم دوا وکئ. اور تاسو وایئ چې یاره عمران بھائی د صابر ګوډ فارم نه مونږ ته خسته افر راکړی او دغه شان د دې لاټ نه مونږ شروعات وکړو او الله پاک د په هغې کې ټولو کې برکت واچوي. 70 دانې دي. تاسو له پته د دې تقریبا قیمت څومره راځي، ټوټل قیمت به هم زه تاسو له ښیم. یار نن زه تاسو له داسې ریټ در کوم که نه چې د غوښې حساب به هم ني، خو زه وایم چې ګورئ مثال تاسو شازور واخلئ، زموږ زیاتره د وزیرستان، د میرنشاه، د بنو، د ټل، ټانک، کوهاټ یا د چراټ د دې سایډ خلک، د افریدي خلک شو، شینواري شو، دی څه کوي، دی پیسې سعودیه نه ګټي اخره کې راشي دلته کې یو مزده واخلي، شازور واخلي، ډاکسن واخلي، سوزکي واخلي، یو روزګار ځان ته شروع کړي، ډبش واخلي ځان ته. نو هغه هم خو ټول عمر نه کېږي. ګورئ ډریوري کور هم ډېر سخت کار دی. نو هغې نه بهتره طریقه دا ده چې راشي خپل ملک ته خپل روزګار دغه شروع کوي. مثال 15-20 لک روپۍ باندې تاسو مزده اخلئ، شازور اخلئ، پهله خو کېږي نه په دې پیسو باندې، ولې شازور هم چې نن سبا اخلئ 20 لکه 25 لکه 23 لکه باندې کېږي. نو هغې نه بهتره طریقه دا ده چې په دې کاروبار کې 15-20 لکه روپۍ بندې کوي اور خسته شان د روزګار تاسو شروع کېږي. اور تاسو کتی شئ چې زه تاسو له مناسب قیمت در کوم او زبردست آفر در کوم. دې کې تاسو له ما وویل شرطیه 35-30 دانې بالکل تیرې شوي دي اور دغه 20-15 چې کومې دي چیلۍ پکې ماشاءالله موږ داسې پرېښی دی چې لګیا دی پکې اور چیلۍ لګیا دی تیارۍ. ښه ګورئ چې تاسو له څنګه پته چې غټو منډو کې نوخار منډۍ، پېښور منډۍ، کوهاټ منډۍ، دیخان منډۍ یا د پنډۍ کې چې کومې منډۍ دي هلته کې ریټونه د دین شیز کم از کم 15,000 او 40,000 تاسو له ویده شي. ٹھیک شوه، دا چیلۍ تاسو کتی شئ. هره چیلۍ به تاسو له زه داسې ریټ کې در کوم چې مناسب قیمت پې. اور بل د وس خبره ده، یو سړی وي چې مثال هغه 3 لکه 4 لکه 15 لکه وس کېږي نو هغه ترتیب هم کولی شو. ګورئ چیلۍ پکې زه تاسو له کم در کوم، 1,00,000 روپو چیلۍ ده، 1,00,000 روپو چیلۍ. ګورئ بل زه تاسو له زبردست یو آفر در کوم. یار زما زړه په تاسو رونو په دوستانو خفه کېږي، په مسافرتیا کې تاسو وخت تېروئ، یو شیر به لګوئ، لایک به کوئ، تاسو خو به ګفټ نه راوړئ. که مثال مردان نه څوک راځي پیړې به نه راوړي، پېښور نه څوک راځي ځان سره مټۍ نه راوړي، که مثال د نوخار نه سړی راځي کباب ځان سره نه راوړي. د هر شي خپل مشهور دی.
تاسو ما راوړئ خو نن د صابر د فارم نه عمران بھائی تاسو لپاره دغه یو ګفت به درکوم فری به ده د دې پیسې بني او د چیلې قیمت تاسو ګورئ دام تاسو ګورئ ماشاءالله د وسره چیلې خو تاسو کتو اور ګفت تاسو ته ما خلو اور قیمت سے تاسو لند درکوم که مثال تاسو دا پاکستان کې پکاري په کم ځای کې که مثال تاسو په پاکستان په سلور واړو صوبو پکاري که مثال دا تاسو په افغانستان په کمې سیمه کې پکاري هم زه تاسو دا درکولی شم که سعودیه نه زموږ رابطه کوي واټس اپ نمبر زما تاسو له پته ده چې 0335 082 7777 دی دا واټس اپ زما بل یو الګ دی هغه استعمالوي که مثال تاسو داسې کولی شي ما سره په خپله په ویډیو کال باندې خبرې کوئ یا تاسو یې چېرې په ویډیو کال باندې مال په خپله ذاتي وښیه نو هغه هم زه تاسو له به په ویډیو کال باندې انشاءالله مال خیم هغه نمبر نه زما نمبر اخلي انشاءالله تاسو له به درکوي نمبر ولیکئ 0335 082 7777 قیمت د دې تاسو له فاینل در کوم 2 سیکنډ دی ما سره اور دې کې به زه تاسو له در کومه 23,000 روپۍ د دې قیمت او نر چیرې به ورسره فری در کوم تاسو